لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كما قال عليه السلام. جماعة ومحترم وأساتذة كرام أو طالب المانورون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة تقرير عنوان حضور صلى الله عليه وآله وسلم آمد میمون ومسعود ومحمود ومبروک سره مانون دی. ګرانو سامعینو، تاریخ پاڼې واړوئ او ګورئ چې په دې دنیا کې د حضور صلی الله علیه وآله وسلم د راتلو نه وړاندې څه وو. هر طرف ته ظلم و، د کفر او شرک راج و، هر طرف ته فسادات و، شیطاني حکومت و، د قتل او غارت ګرۍ ټکانه وه. په معمولي خبرو باندې مرګونه عام وو. د لوڼو ژوندي ښخول عیب نه وه. ښځې د ځناورو په شان ژوند تېرولو باندې مجبوره وې. د هر چا ځان له خدایه، یعنې د چا په لاس کې چې قوت وه، هر څه د هغه وو. غرض دا چې انسانیت د تباهۍ او بربادۍ آخري موړ ته رسېدلی وه. ناګهانه د زمانې د قسمت ستوری راښکاره شو او د حضرت انسان د خوش قسمتۍ ستوری وبړقېدو. تیارې د رڼاګانو نه خبر شوې چې یتیم عبدالله د امینې د زړه ټوټه، د حرمي بادشاه، د عربو د عواجمو حکمران، د انسانیت قاید، د عالمي فرمان روا، د دواړو جهانو شهنشاه، د پیر په ورځ په 9 ربیع الاول په کال د عالم الپیر په مطابق 22 اپریل 1571 عیسوي د عالم قدس نه عالم امکان ته په سوونو او زرګونو خلق له د یو الله په صدر کې ټیټولو، د سر ټیټولو دپاره، د ملکونو لرېوالي، د قومونو پردیوالي، د رنګ او ژبې اختلاف ختمولو دپاره د ټولو په ژبه باندې د یوې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله د جاري کولو دپاره د نبوت د قافلې آخري مقدده، د نبوت د محلي ماڼۍ د آخري جوړېدو سره یې تشریف راوړو. ګرانو سامعینو، راځئ چې زه تاسو د حروف تهجي په ژبې سره د خپل آقا د نور مجسم فخر دو عالم احمد مسعود و محمود باندې یو ناشنا خبر واورم. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په امد باندې الف وایي د الله رسول را روان دی، با وایي د اسلام بانی را روان دی، تا وایي تاجدار مدینه را روان دی، سا وایي ثروت والا را روان دی، جیم وایي جلیل القدر را روان دی، ها وایي حبیب خدا را روان دی، خا وایي خاتم النبیین را روان دی، دال وایي د جهان والی را روان دی، زال وایي د ذلک الکتاب وایونکی را روان دی، را وایي رحمت للعالمین را روان دی، زا وایي د زماني امام را روان دی، سین وایي ساقي کوثر را روان دی، شین وایي شافع محشر را روان دی، صاد وایي صادق قوامین را روان دی، زاد وایي د ضعیفانو ټکانه را روان دی، تو وایي د ظلم ختمونکی، تو وایي طاهر او مطهر را روان دی، زا وایي د ظلم ختمونکی را روان دی، عین وایي د عربو تاجدار را روان دی، غین وایي د غریبانو ټکانه را روان دی، پا وایي د فقیرانو مولا را روان دی، قاف وایي د قرآن والا را روان دی، کاف وایي کملي والا را روان دی، لام وایي د لوح او قلم والا را روان دی، میم وایي د محمد رسول الله را روان دی، نون وایي د نبیانو سردار را روان دی، واو وایي والزهار را روان دی، ها وایي د حق لارې ودلو والا را روان دی، یا وایي د یک او ناشنا شان والا را روان دی. وما علینا